أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دا دی وخت کې چونکې د سود دا مسله ډېره زیاته موضوعی بحث جوړه شوې ده او حقیقت دا دی چې دا مسله دومره پیچیده نه ده، خو د خلکو نیت ټیک نه دی، اراده نشته، الله نه څوک نه یریږي، آخرت خیال له چا سره نشته، نو بانے جوړی او هغه بانے داسې عجیبه بهانې دي چې د هغې اډو ستکم نه جوړېږي. د مخکې ورځو کې 13-24 تاریخ باندې په فیډرل شریعت کوټ کې په دې باندې تاریخ و، هغه 2013 نه اوسه پورې دا تاریخ چلیږي او هغه زړې خبرې دي چې هغه بار بار ویلې کېږي، نوي نوي خلک راځي او هغه زړې خبرې کوي او په دوه درېو خبرو باندې د هغوی هغه ټوله توجه او د هغې هغه ټول علم او د هغې هغه مبلغ علم هغه دغه دوه درې خبرې. نو دې سلسله درس کې نن په دې باندې لږه خبره کوو. اول خو د آیاتونو پوره وضاحت کوو. دا د سورۃ بقره بالکل آخرانی ته نږدې آیاتونه دي، 284 او 285 287 288 پورې دا آیاتونه دي. دې آیاتونو کې چې کومه خبره بیان شوې ده نو هغې خلاصه ده ربا چې دا عربو پیژنده چې ربا سود ته وایي. د دې متعلق دې سورۃ بقره کې او دې نه مخکې نورو سورتونو کې مکی سورتونو کې دا هغې ذکر شوی. یو ځای کې الله تعالی فرمایي وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. کم سودی کاروبار چې تاسو کوئ د دې دپاره یې کوئ چې مالونه زیات شي، نو دا د الله تعالی په نزد نه زیاتي. وما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. او چې تاسو زکات ورکوئ د الله د رضا دپاره نو دغه خلق خپل مال زیاتی، د الله تعالی په نزد باندې به د صدقې او د زکات په وجه مال زیاتی. بل ځای کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. مؤمنانو دا چند در چند سود مخورئ، دا په څو چند زیات سودونه مخورئ. او دلته الله تعالی وی چې ربا مطلقاً حرام کړه، احل الله البيع وحرم الربا. الله تعالی
خرڅول اغستل جایز کړی دي او سود حرام کړی او بیا په هغې باندې باقاعده د جنگ اعلان وکړو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله که د سود نه قلاریږئ نو بیا خبر شئ چې ستاسو خلاف د الله او د الله د رسول جنگ نو دا ډېره غټه خبره ده بیا د دې آیاتونو په رڼا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بې شمېره تفصیلات بیان کړي او په خطبه حجة الوداع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آخرنه اعلان چې د جاهلیت تمام معاملې دا زما د خپو د لاندې دي او د سود معاملم زما د خپو د لاندې ده دا ما د خپو لاندې دفن کړه څوک به د چا نه د سود مطالبه نه کوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی کاروبار نو هغه هم په خلکو باندې سودی مطالبه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې اولنې مطالبه چې زه پرېږدم نو هغه د خپل خاندان پرېږدم چې زما د تر سود دی په خلکو دی به د چا نه سود مطالبه نه کوي څنګه چې د قرآن وینا وه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون توبه وباسئ نو اصل مال به هلی نه به تاسو زیاتې کوئ نه به په تاسو زیاتې کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مزید تفصیلات هم بیان کړو یو برای راست سود دی او یو د سود ذریعه او وسیله ده برای راست سود خو په خپله خلکو پیژنده دې کې خو څه خفا نه وه داسې پټ پناه شی نه و یو صحابي نه دی راغلی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کړی د خدای پیغمبره چې الله تعالی چې وایي چې سود حرام دی نو دا سود څه ته وایي موږ سود نه پیژنو دا خبره چا تپوس نه دی کړی بیا صحابه کرامو نو د هغې شاګردانو کې چا دا تپوس نه دی کړی دا سود چې الله تعالی وایي چې دا ربا ده او سود دی او دا څه شی دی دا خلکو پیژنده په نهم کال د هجرت باندې چې کله وفدونه رالل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ډلې ډلې براتلی قبیلې براتلی او په دین کې به شاملېدل نو په هغه کال باندې د دې نجران د علاقې نه یو وفد راغلی نجران دا د سعودي هغه علاقې دي چې د یمن طرف ته دا نجران په هغه زمانه کې په یمن کې و نن سبا د سعودي او صوبه ده نو دا نجران کې د عیسایانو اکثریتو دیم راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بحث لا او هغه ډېر اوږده بحثونه یې وکړه سورت آل عمران کې د هغې ذکر دی آخر کار هغې په بحث کې خو څه دلیل ورسره ونه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د مباهلې خبره وکړه مباهله معنا دا ده چې راځئ تاسو خو په نوره خبره نه پوهېږئ خو چې یو میدان ته وځو تاسو به مخامخ ودرېږئ او زه به م ودرېږم او ما سره به م بچي تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل راځئ تاسو خپل بال بچه او ماشومان لوی واړه چې در سره صحیح دا میدان ته راولئ او زه به یم راولم او بیا به دعا وکړو ښه په اخلاص به خیري وکړو ابتحال په اخلاص باندې او ښه په لکه پخوا چې به د ښځو خیري کولې نو دا سر به یې سرتور کړو او په دې ماښام به یې خدای ماښام وخت دی نو د دې ماښام د خاطره او دا سر به یې سرتور کړو نو دا به د خیرو کې ابتحال چې سړی پکې ډېر زیات زور ولګوي ثم نبتهل بیا به په دې خیرو کې ډېر زور ولګو نو فنجعل لعنة الله علی الظالمین چې څوک ظالمان او کافران دي نو هغه به خدای تباه نو زه به ویم چې خدای پاکه په مونږ او په دوی کې چې څوک په غلطه دي نو هغه تباه کړي نو پته به یې ولګي چې دا خبره یې ورته وکړه نو دوی ویل زه ټیک ده نو چې سبا له نبي علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما د لاس نه نیولې او روانو نو دوی یو بل ته وکتل وی چې بیخه موزه دا تاسو ګوره نه دا پاک مخونه وی که دا خیری دلته وکړي میدان ته به لاتلي نه چې دلته یوازې نه نجران من پوره سوی به تباه شي تاسو ګورئ نه دا دروغجن مخونه نه دي راځئ چې روغه ورسره نو بیا راله او بیا به یاره جي دا خیرې داسې سپېره غوندې کار دی او که نه نن سبا هم خلک داسې خبرې کوي دا خیرې میرې نه دي کار او دا خو داسې سپېره غوندې کار دی او داسې روغه جوړه به وکړو نو نبي علیه السلام به صحیح ده روغه جوړه
نو بیا روغه جوړه دا وشوه چې ستاسو حکومت به منو، ستاسو ریاست به منو، موږ ته به اندروني طور خود مختاري حاصلوي او تاسو له د هغې به بدل کې چونکې د اسلام په امن کې مونږ اوسېږو نو هغې کې به بیا د هغې بدل به ورکې. نو د هغه بدل په طور باندې د خراج په طور د جزیې په طور باندې ورسره څه څیزونه څه جوړې جامې دي به داسې څادرې جوړولې، کپړې مپړې به یې جوړولې داسې دا د دې په علاقه کې دا رواج دې باندې روغه وشو. خو نبي علیه الصلاة والسلام ورسره یو خبره ولیکله، ورته یې ویل چې زمونږ او ستاسو په منځ کې روغه جوړه وشوه او که سودي کاروبار مو کو نو بیا به ګورې دا معاهده ورانه بیا به زمونږ او ستاسو په منځ کې اسمو بیا به در باندې درځم. نو هغې ته دا تپوس نه دی کوی چې د خدای پیغمبره دا سود څه ته وایي، ای په دې پوهېده چې سود څه ته وایي. هغه د جاهلیت د زمانې خلکو هم سود پېژنده. دې قرآن کې دا آیت دی چې ذلک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. دا ظالمان وایي چې دا خرڅول اغستل خو د سود په شان دي. داسې نه وایي چې خرڅول او اغستل او سود یو شی دی. زمونږ د زمانې دا پړه لکه جاهلان چې دي دا د مغرب تعلیم یافته د مغرب په دماغو کې په مغرب ایمان راوړی، په الله او رسول باندې ایمان نه دی راوړی، په مغرب ایمان راوړی. نو دوی وایي چې سود او کاروبار یو شی دی. و یاره سود خو کاروبار دی، سود خو منافع ده، دا ربا نه ده. هغه جاهلان د زمانې د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې هغه جاهلان چې جاهلیت والا وو، قرآن هم ورته جاهلان وایي او خلک هم دنیا مو ته د اوسه پورې جاهلان وایي. هغه جاهلان هم په دې پوهېدي چې نه سود جدا شی دی او کاروبار جدا شی دی، خو یې په دې دواړو کې لږ مماثلت دی. و انما البیع مثل الربا، خرڅول اغستل د سود په شانې دي. دا یې مبالغه وکړه، مطلب یې دا و چې سود او خرڅول اغستل دا د یو بل سره نږدې نږدې د یو بل په شان دي. مبالغه یې داسې وکړه چې داسې ونه وایي چې سود د خرڅولو په شان دی خرڅولو اغستلو، بلکې وایي خرڅول اغستل د سود په شان دي. خو دا مماثلت یې ورته ووایي، داسې ونه وایي دا دواړه یو شی دی. دوی اوس یو سوال دا را پیدا کړی چې یاره سود خو خلکو ته معلوم نه دی، سود څه شی ته وایي. حالانکه دا دومره جاهلان دي چې په دې پاکستان کې 4 فیصلې د ډېرو لویو لویو ادارو بلکې 15 فیصلې 15 خبرې د ډېرو لویو لویو ادارو لویو لویو خلکو د طرف نه رالې او په هغه وخت کې دا سوال چا اوچت نه کړ چې سود څه ته وایي. دا سود خو ډیفینیشن نه دی شوی، دا سود خو تعریف نه دی شوی، دا سود خو مبهم دی. دومره بېوقوفه دي زمونږ د زمانې دا تعلیم یافته خلک د مغرب شاګردان چې دا په دې نه پوهېږي چې الله تعالی په یو کار باندې د منې په نتیجه کې چې د دې کار نه منې شه کني زما ستا سره جنګ دی. نو په کومه خبره چې د جنګ اعلان کېږي نو هغه داسې خبره چې د هغې پته نه لګي چې دا څه شی دی. یو سړی د بل سره خبره کوي لکه زما ستا سره جنګ دی. په څه خبره جنګ دی؟ یاره خبره نشته خو بس جنګ دی. خلک به ورته وایي چې یاره ته روغ یې لیوه مخکې خو دا ووایه خبره څه ده. نو آیا تاسو په الله باندې دا بدګماني کوئ چې الله تعالی د ټولې دنیا د خلکو خلاف چې کوم خلک سود اخلي او خرڅوي، سود اخلي او سود خوري، د هغې خلاف الله تعالی د جنګ اعلان وکړو خو دا شی معلوم نه و چې دا شی څه شی دی. جګړه چې په کوم شي دا هغه شی معلوم نه دی. دا په الله رب العالمین باندې داسې ګمان کوي ظالمان. قائد اعظم رحمه الله په 1948 کې چې د سټیټ بینک افتتاح کوله نو هغه ویلي چې زه د سود نه پاک معیشت غواړم، ځکه زه مسلمان یم، زما طریقه چې کومه ده د اسلام طریقه هغه د سوشلیزم او د مغربي سرمایه‌دارانه نظام نه بدله ده. او زه په دې انتظار یم ما به تاسو رپورټ کله تیاروئ، کله به تاسو په دې باندې کار کوئ چې تاسو د سود خلاف د سود نه پاک چې کوم د اسلام معیشت نظام دی هغه نظام باندې مبني او رپورټ ما ته تیار کړئ. دا په 1948 کې هغه په 1980 کې اسلامي نظریاتي کونسل ته خلکو وویل چې یاره تاسو د دې سود نه نو بیا به څه چلي دي ورته متبادل وایي. زما د الټرنیټ او د متبادل لفظ سره اختلاف دی. متبادل خو دې ته وایي چې اصل دا سود دی خو د دې بدل دا لري کې نو بیا به څه کوي. نه اصل سود نه دی، اصل خو معیشت، اصل خو بیع ده، اصل خو کاروبار دی. سود خو د هغې نه بعد راغلی، سود خو ځنډ دی. نو دی وایي چې ته سود ختمې نو د هغې الټرنیټ او متبادل راته وښایه. زه متبادل خو مخکې موجود ده، سود خو وروستو راغلی دی. اصل شی خو بیع وه، اصل شی خو تجارت او کاروبار. نو چې سود نه نو بیا به صحیح نو بیا به اصل بیع او کاروبار. نو د دې باندې په 1980 کې اسلامي نظریاتي کونسل یو رپورټ تیار کړ او د دې هر سوال جواب یې ورکړو. په هغې باندې تر اوسه پورې چا علمي اعتراض نه دی کړی.
بیا د هغې نه بعد په هغه زمانه کې یو کمیشن جوړ شوی و د هغې نوم و کمیشن فار اسلامایزیشن آف اکانومي چې د معیشت مسلمانولو دپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی هغې ریپورټ راغی په هغې کې باقاعده دا وویلی شو چې دا د بینکونو چې کوم سود دی دا سود دی او سود او انټرسټ او یوزوري دا الفاظو کې فرق دی خو مطلب د دواړو یو دی مطلب د ټولو یو دی به کله دا وایي چې په آئین کې په یو ځای کې سود لیکلی دی او بل ځای کې انټرسټ لیکلی دی نو پته ولګېده چې سود جدا شی دی انټرسټ جدا شی دی نو ما یې چې په یو ځای کې یو سړی انګریزي ولیکي او په بل ځای کې اردو ولیکي او په یو ځای کې ولیکي په انګریزي کې ولیکي پیګ او په عربي کې ولیکي خنزیرو نو د دې دواړو مطلب به جدا جدا وي په اردو کې په انګریزي کې ولیکي ډاګ او په اردو کې ولیکي کتا نو ته به وایې چې کتا جدا شی دی او ډاګ جدا شی دی په عربي کې ولیکي انسان او په اردو کې ولیکي آدمی نو ته به وایې چې هلته انسان جدا دی او هلته آدمی جدا دی ولکه ظالمه خو په الفاظو کې خو مطلب نه دی مطلب خو په معنا کې دی نو معنا خو د دواړو یوه ده نو که ته یوزوري وې او که ته انټرسټ وې او که ته ربا وې او که ته سود وې د ټولو مطلب یو نو اسلامي نظرتي کونسل نو دا کمیشن فار اسلامایزیشن آف اکانومي والا هم دا ریپورټ ورکو چې دا دواړه یو شی دی په 1991 کې بیا وفاقي شرعي عدالت فیډرل شریعت کوټ فیصله ورکړه او ډېره تفصیلي فیصله ورکړه یو دومره لوی کتاب ته جوړ پای کې هغې د دې ټولو سوالاتو جوابات ورکړو او د دې سود خلاف فیصله ورکړه چې دا د بینکونو سود هم سود دی د هغې نه بعد بیا په 1999 کې سپریم کورټ چې کوم اپیلیټ بینچ دی هغې فیصله ورکړه او دا د وفاقي شرعي عدالت دا فیصله برقرار وساتله البته حکومت له مهلت ورکو چې تاسو په دونه موقع کې 30 جون پورې دا 2001 پورې د خپل نظام ټیک کې دی هغې پورې ټیک نه کړو د هغې نه مخکې هغه ټول شي پسې واپس سپریم کورټ ولګېده او هغه کیس واپس وفاقي شرعي عدالت ته راوړو چې په دې کې فلانکې او فلانکې او فلانکې نه دی اورېدلی شوی لہذا دا کیس دوباره د سر نه واورئ اوس د 2002 نه والا تر د دې وخته 2013 پورې دا کیس په وفاقي شرعي عدالت کې پروت و دا په سر 11 کاله دا کیس هم داسې پروت و دا ډو چا ټچ کړو نه چې دا هم لاسه خبره ده 2013 نه پس دا کیس راووتو او بیا وفاقي شرعي عدالت 14 سوالونه ایشو کړو چې هغې کې بیا هم دغه دوه درې خبرې دي یو خبره پکې دا ده چې د سود ډیفینیشن او د سود تعریف څه دی سود څه ته وایي دویمه پکې دا ده چې آیا د بینکونو سود دی که نه دی بیا پکې دا خبره ده چې آیا یوزوري او سود یو شی دی آیا انټرسټ او سود یو شی دی بیا پکې دا ده چې یاره د مصر بعضې علما دي چې هغې وایي چې دا سود د بینکونو سود نه دی نو دا قسمه سوالات بیا هم هغه زړې خبرې بیرته او د هغه 2013 نه موږ لګیا یو او مسلسل هم دغه زړې خبرې دي چې اورو همدا زړې خبرې دي چې اورو خبره دا ده چې دا 4-5 غټې موقعې چې رالې په دې 4-5 غټو موقعو کې دا خلک جاهلان وو دا ناپوهه وو په دغه وخت کې دا سوال ولې نه کېدو چې آیا دا سود چې تاسو ورته وایه دا آیا دا ربا ده او که دا بل یو شی دی اوس پورې دا خبره همداسې اختلافي ده اوس پکې صاحبان وایي چې نه زمونږ کار صرف واعظ او نصیحت دی فیصلې خو به پارلیمنټ کوي نو پارلیمنټ کې خو په آئین کې دا لیکلي دفعه 38 اس کې دا لیکلي دي پاکستان په آئین کې چې څومره زر کېدی شي د پاکستان نه سود ختمول پکار دي نو دا به د آئین فیصله ده که نه او دې نه بعد بله فیصله ته څه غواړې خبره دا ده چې د خلکو نیتونه ټیک نه دي نو بانې جوړي دې وجې نه دې آیاتونو په باره کې تاسو ته ما خبره وکړه او یو څو مزیدي خبرې به هم ستاسو په ذهن کې د راوستو دپاره مخې ته ږدم دې آیاتونو ترجمه تاسو واورئ او مطلب الذين ينفقون اموالهم سود الله تعالی د دوو څیزونو په سیاق و سباق کې ذکر کړی دی یو د سود په مقابله کې زکات او صدقات ویلي دي او یوی د سود په مقابله کې بیع او خرید و فروخت ویلې دي گویا کې د سود د ختمولو لپاره دوه طریقې دي یو طریقه هغه ده چې هغه قانوني او د آرډر او د حکم سره تعلق ساتي
چې دا کار به وکړي او دا به نه کوي. لکه احل الله البيع وحرم الربا، کاروبار کوه سود به نه کوي. نو د سود د نه کولو نه مخکې درته ویلي دي چې احل الله البيع، الله تعالی کاروبار حلال حل درته مخکې وښودو او سود وروسته حرام کړو. داسې نه چې مخکې سود یعنې یو جمله کې دواړه خبرې دي. او د دې زمانې نه د خلکو د دې ذهنیت انداز ته سوچ وکړئ نو الله تعالی د مخکې نه څنګه خبره کړې ده چې مخکې دا نه دی ویلي چې الله تعالی سود ختم کړو او تجارت جایز کړو. یعنی په دې ترتیب کې الله تعالی دومره لحاظ وساتو چې نه احل الله البيع وحرم الربا، خرڅول اغوستل الله تعالی جایز کړی دي او سود حرام کړی. نو د سود د حرمت دا خبره ورپسې دویم نمبر وکړه او د کاروبار دا خبره ورته مخکې وکړه چې کاروبار ولې نه کوي. دویم الله تعالی دا سود د حرمت ذکر کوي په دې آیاتونو کې. نو د هغې په حواله باندې الله تعالی د صدقې او د زکات خبره کوي. صدقې او د زکات خبره کوي. مطلب دا دی چې په ملک کې د زکات او د صدقاتو نظام نافذ نو د سود لاره به بندوي. نو یو صدقه ده چې هغه صدقه واجبه ده، هغه زکات دی. نو د زکات نظام په ملک کې نافذ وي نو دا هم د سود د لارې د بندولو یو لار ده. نو یو طرف ته کاروبار لار ده چې خلک به کاروبار کوي، تجارت به کوي، بیع به کوي، خرڅول اغوستل به کوي. دویم طرف ته زکات نظام نافذ کول دا لار ده. نو دا دواړه کارونه چې روان دي نو دا به د سود لارې بندوي. بل صدقات نه مراد صدقات واجبه هم دي او صدقات نافله هم دي. نفل صدقې دا هم په دې کې شامل دي، دا هم د سود مقابله کې. ځکه سود دې ته وایي چې یو سړی ضرورتمند دی او ته هغه له پیسې ورکوې، یا ضرورتمند نه دی کاروبار. دا هم دې زمانه کې یو سوال دی. یو سوال خلک دا کوي چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې دا سود حرام او قرآن چې حرام کو نو دا هغه سود حرام کو چې کوم سود تجارتي سود دا نه دی حرام کړی، هغه چې کوم صرفي سود ورته وایي، صرفي سود چې خلکو به د دې دپاره پیسې اخېستې چې خلک به ضرورتمند وو. ضرورتمند به یا به ورکره مړی شوی و، یا به پې قرض اوښتی و، یا به بل څه بیماري به ورته، یا بل څه ضرورت به کور به نه و، بل څه به نه و. نو خلک به د خپل ضرورت دپاره سود واخېسته. نو وایي چې دا کوم صرفي سود ورته ویلی کېږي، صرفي سود. نو دا سود خو حرام دی ځکه چې دې کې استحصال دی. د ځانه یو دلیل جوړ کړی دی. وایي د دې سود د حرمت او د حراموالي علت او وجه چې ده نو دا ایکسپلایټیشن دی او استحصال دی. نو سود ځکه حرام دی. وایي په دې زمانه کې خو خلک تجارتي سود لي او هغه سود ورکوونکي او سود اخیستونکي دواړه سرمایه‌داري. لکه بینک نه چې څوک په سود باندې پیسې لي عام طور باندې خو دا سرمایه‌دار خلک. غریب سړی خو د بینک نه ځکه چې غریب سړی هغه له به په لین او په پلیج کې او په مارټګیج کې څه شی ورکوي. غریب سړي سره خو څه شته نه، هغه مارټګیج تا نه غواړي او تا نه غواړي چې ته وثیقه پکار ده. ته چې ما نه بینک نه ته قرض والې نو ته به دا قرض په څه کې ورکوې؟ ما ته څه پته تا سره څه شته که نشته؟ دی ورته ما سره دا مارکیټ دی، ما سره دا ځمکه ده، ما سره دا کارخانه ده، ما سره دا میل دی، ما سره دا کور دی، ما سره دا بنګله ده. دا خو د مالدارو خلکو کار دی. نو دوی وایي چې دا سود به پخوا د غریبانو خلکو نه خلکو اخېسته نو دا صرفي سود به نو دا ځکه حرام و، دا ایکسپلایټیشن و، دا استحصال و. او په اوسنۍ زمانه کې خو چې دا سود اخیستی کېږي او ورکړی کېږي دا مالدار خلک دا کارونه کوي، لوی لوی کاروباریان یې کوي، دې کې استحصال نه راځي. نو دا ولا تا د ځانه یو معنا جوړه کړه، دا و تا د ځانه یو معنا جوړه کړه. که زه دا ووایم فرض کا چې یو سړی سبا راپاشي هغه وایي چې دا زنا چې الله تعالی حرامه کړې ده دا په دې وجه حرامه کړې ده چې حرامي بچي پیدا نه شي. اوس یو سړی نن دا ووایي چې دا زنا چې ده دا بجای خود حرامه نه ده، خو زنا ځکه حرامه ده چې د دې نه بیا ناروا بچي را پیدا کېږي او اسلام وایي چې ناروا بچي به نه را پیدا کوي. نو لهذا که چا په داسې طریقه زنا وکړه چې د هغې په ذریعه بچي نه را پیدا کېده نو بیا دا جایز ده. نو تاسو به څه وایئ د هغې په باره کې چې د زنا علت سبا له به یو سړی دا ووایي چې د زنا د حرمت علت دا دی چې ناروا بچي را پیدا نه شي او چې د ناروا بچي را پیدا کېدو لارې ته بندې کړې او د لارې د بندولو طریقې خلکو له ورځي تپوسونه کوئ. نو د دې معنا دا ده چې بیا خو زنا جایز ده زنا کړو. د دې وجه نه که تاسو ته پته وي مونږ حیرانېږو زمونږ په مخ کې را خلک پرزنټیشنز پیش کوي نو بیا پکې تپوس هم وکړي یعنې ښه پویه خلک ښځې ځان ته ښه په اسلام باندې هم پویه وایي. اب ما نه تپوس وکړي یاره دې سیف سکسنګ په باره کې ستاسو څه رایه ده؟
تاسو به خبر یې که به نه خبر چې کوم خلک د دې دنیا د معاملاتو نه دنیا نه د مغرب نه ځان خبري یو اصطلاح جوړه کړې ده سیف سیکسن. مطلب دا دی چې اوس مغرب دا اسلام خدا ویلي چې زنا حرام ده، مغرب دا وایي چې زنا خو حرام نه ده، خو اوس په زنا کې نقصان دا دی چې د دې نه ایډ جوړېږي، ایډ بیماري دې را پیدا کېږي. نو چې ایډ بیماري دې را پیدا کېږي نو لہذا د دې دپاره یو داسې شکل جوړ کړې چې دا مطلب مسله هم حل شي او دا د ایډ بیماری تیم را پیدا نشي. نو مطلب دا دی چې داسې احتیاطي تدابیر وکړي. نو دې زمانه په دې تپوس کوي چې دا احتیاطي ظالمه الله تعالی څه وایي چې صرف د ایډ د خطرې د وجې نه تا باندې زنا حرامه ده، که دا زنا بې حیایي ده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. زنا ته مه نږدې کېږه ځکه دا بې حیایي ده، ناروا ده، خرابه لار ده، د انسانیت لار نه ده، د زناورتوب لار ده. زناورو کې دا حلال او حرام نه وي، هغې کې دا خپل او پردی نه وي، هغې کې دا جایز او جایز نه وي، په انسانانو کې دا وي. نو دی وایي دا سود ځکه حرام دی، دا ورته د ځانه وي، دا د ځانه خبره به سبا ته بله هم وکړي. نن سبا خلک دا وایي یاره جي په دې منځونه کې سفیدي دي. مخکې په دې تېر روژه کې ما د یو ځل چا په یونیورسټۍ کې ټاپک راکړ چې په دې ټاپک مونږ ته ووایه چې یاره جي په دې روژه کې میډیکل سفیدي دي. نه ما ورته پکې اډو وایي چې دا درته اډو وایم چې په دې سفیدي دي. روژه دې دپاره مه نیسه چې په دې کې د میډیکل فایدې دي، په دې کې جسماني فایدې دي. سبا له به سړی وایي هلکه دا مونځ یاره جي دا مونځ خو زبردست. ګوره سړی ماښام د وخته ډوډۍ وخوري او بیا پسې د ماښام مونځ هم وکړي او بیا پسې د ماسوتن مونځ وکړي او یو 2 رکاته پکې نفل وکړي. نو 10 رکاته دا 12 رکاته شو، 15 شپږ 8 دغه شو. نو به دا 20 رکاته چې دی وکړو نو به بس دی، دا پوره ورزش شو. نو دې سبا به ښه دا پخوا زمانه کې به خلکو ډوډۍ خوړې ورزشونه به یې نه کول. نو بیا نعوذ بالله اسلام په دې عادت کړو چې دا نو به دا کار خو په ورزش هم پوره کېږي. خو دا وایي که نه پرویز غلام احمد پرویز خدا وایي که نه غلام احمد پرویز نور څه وایي هغه همدغه وایي که نه. وایي صلات څه ته وایي؟ وایي صلات خوځېدو ته وایي، صلات وایي خوځېدو ته وایي. نو په مانځه کې هم سړی خوځي، نو چې په مانځه کې خوځي خو په دې پارک کې دا کوم خلک دا ورزش کوي دا هم خوځي. نو بس خوځېدل دا هم دي، خوځېدل هغه هم دي، نور څه شي. نو بیا به ته اسلام پاتې څه شی شي؟ سود به خبره ختمه، سود به جایز نعوذ بالله، منځونه به تې لاړ شي، روژې به تې لاړې شي، زنا به پکې جایز شي. نو اسلام به کوم شي ته پاتې شي؟ د اسلام احکام څه ته وایي؟ بیا خبره دا ده چې یو شی کله کله داسې وي چې د یو څیز په باره کې ویلی شوي چې هلکه دا د غریب وینه څکل دي. چا به ویلي علما واړو فرض که دا ووی چې سود ځکه حرام دی چې دا د غریب وینه څکل دي. نو په دې هم زه پوهېږم چې یو شی کله کله د بل شي قایم مقام شي. زه به تاسو په دې مسله څنګه پوهېږم؟ یا لکه مسله دا ده چې اودس د سړي کله ماتېږي، اودس د سړي کله ماتېږي چې سړي نه څه وځي، یا یې نه وځي یا اودس مات کي، تشه اودس ډکه اودس مات کي، او یا څه هوا مواد خارجه شي. دا راته ووایي چې سړی اوده شي نو اسلام وایي د اودس مات شو. چې سړی اوده شي پرېوځي، یو خو داسې جوخ ناشي که نه، په جوخ ناسته نه، چې داسې پرېوځي چې ډډی والي چې کوم شي دی ډډه والي او غټېدلی کړي نو دی پرېوځي، او یا بلکل سم نیغ پرېوځي. نو چې دی اوده شي نو د ده اودس مات شو، چې بیا راپس اودس یې مات شو. اوس به ته وایه چې یاره جي اودس خو په دې ماتېږي چې سړي نه څه وځي. یاره جي که جاپان داسې مشینان جوړ کړي، تاسو نه تپوس کړه، که جاپان داسې مشینان جوړ کړي دې سړي ته یې ولګوي او د ده نه معمولي غوندې هم څه خبره وځي که نه چې هغه هغه نوټ کوي او تا ته ریپورټ درکوي چې ده نه څه و، او هغه مشین ته ده ته دې سړي ته کښېدې او هغه سړی 2 ګنټې 15 ګنټې خوب وکړي او هغه مشین دله دا راپورټ درکړي چې د دې مشین د راپورټ مطابق دا چې د ده نه دومره غوندې معمولي هوا هم نه ده وتې. نو بیا به د دې سړي اودس ماتي که مات باندې تاسو څه وایئ؟ اودس بیا صحیح مات وایي. ولې؟ څه خو دې وتي نه دي نو ولې بیا اودس ماتي؟ هلته مشین راپورټ راکړه چې څه دې نه دي وتي. ځکه به ماتي چې د دې خوب چې دی که نه، خوب د دې حالت د غفلت دی. په دې خوب کې دا پته نه لګي چې څه خبره وشوه که څه ونه شوه. لہذا شریعت د دې په ځای چې په دې دومره خبرو کې چې یاره دا به څنګه معلوموي چې څه وشو که ونه شو، وایي په دې دومره درد سر کې مه پرېوځه. خو چې سړی اوده شو نو که څه وتی و که څه نه وتی به دا خوب د دغه شي قایم مقام شو. اوس به خبره د خوب نه چار چاپېره چورلي، د دې نه به نه چورلي چې څه وتي دي که نه دي وتي، هغه به د ویښې خبرې کوو. او چې سړی اوده شو نو دا خوب یې په خپله د دې قایم مقام شو. زه به یو بل مثال درکړم.
دا د ټریفیک قوانین زموږ په وطن کې خو ډېر نه دي خو په بار دنیا کې خوشته د شپې 2 بجې 2 بجې او یو سړی ډرایوینګ کوي او ورغه اشاره سره ده او نه د هغه طرف نه ګاډی شته نه د دې طرف نشته او نه د دې طرف نشته او د جمعې اوږده شپه ده باران هم دی یخنیم ده بالکل اپ دپ ټول خلک وده دي ټول ښار وده دی او د لرې لرې پورې ګاډی نه راځي دا راته ووایه د ټریفیک قوانین او اصول څه دي چې په دې سره اشاره ورشم که ودرېږم او د ورځې دا اصول د څه دپاره دي نو ته به وایې چې نه زه به سره ناست یم زه به ته یم چې هلکه ودرېږه ته به ما ته وایې چې دې ودرېږه څه مطلب دی که اوس زه لاړ شم نو څه نقصان به وشي نو ما ورته وایې چې نقصان کېدل او نه کېدل دا یو خبره د دې کېدو دپاره یو علامت مقرر شو انا علامت دا دی چې سره اشاره دې کراس کړه په تا باندې به پرچه راځي تا وایلیشن وکړو تا خلاف ورزي وکړه مخالفه به درله درکوي پرچه به درله درکوي دې ته به نه کتلی کېږي چې اخوا بیا تا سړی وو که دې ونه وو ته چې فرض ګاډو څوک هم نه وی او سره اشاره پولیس ولاړ او ته پولیس والا ته وایې چې ولې به پرچه راکوې هغه به ته وایي چې تا سره اشاره مې کړه نسي جل شو سړی مې والی دی خر مې والی ګاډی مې والی سایکل مې والی څه جل شه نه به تا ته ته خو د سړیتوب نه نه به تا ته ته خو بېوقوف یې ته خو د قانون نه نه خبر ته خو موماري هم کوې ته ګډې وډې وې ته په دې نه خبر چې هلکه وال او نه وال پکې حالا کې دا وال او نه والې بنیادو چې سره اشاره ځکه وه چې ته د بل طرف نه اشاره شنه ده نو هغه به روان یو چې ته م روان یې خو ته یې وایي او د دې لپاره بیا دا خبره پاتې شو په ځای باندې چې وال پکې شته او که وال پکې نشته خو دا پکې علامت شو علامت دا شو چې سره اشاره ده اوس دلته کې استحصال دی او که نه دی او د غریب استحصال کېږي او که نه کېږي او مالدار سودلي او که غریب سودلي خو سود حرام دی که د هغې په نتیجه کې استحصال راځي او که نه راځي که د هغې په نتیجه کې ایکسپلایټیشن راځي او که نه راځي خو دا د الله تعالی اټله فیصله ده چې سود حرام نو د دې سود متعلق دا 2 معاملې په ذهن کې یاد وساتئ چې احل الله البيع وحرم الربا نو مخکې ته د بیع او د کاروبار په باره کې خبره وکړه اوس تاسو ګورئ دې آیاتونو له راځئ نو په دې کې به ته خبره راشي چې خلک څه وایي او قرآن څه وایي نو اول قرآن د انفاق خبره کوي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار کم خلق چې خرج کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې سرا و علانیه په پټه او په ښکارا مطلب دا دی چې د شپې موقع نه ورځې ته نه پریږدي او د ورځې موقع نه شپې ته نه پریږدي خو چې کله د خرج موقع راځي کوي سرا و علانیه معنا دا دی د پټې دی د خرج نو پټ خرج هم کوي او علانیه چې د ښکارا ځای راځي نو ښکارا خرج کوي چې د پټ ځای نو ښکارا ته نه پریږدي او د ښکارا ځای نو پټ ته نه پریږدي خو په دواړو کې خرج کوي فلهم اجرهم عند ربهم دي ته بردي مزدوري ملاويږي د خپل رب په خوا کې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه بدی یری او نه بدی غمجن شي یره پدی چې روان وخت کې بس کیږي او غم پدی چې یره غتیر وخت ډیر خو نه به دا تیر وخت ډیر خو او نه به روان وخت په باره کې سیری مزید الذين ياكلون الربا د دې په مقابله کې دا صدقې والا شو کنه انفاق والا او د دې په مقابله کې سوق دي چې کوم خلک سود خوري الذين ياكلون الربا چې کوم خلک سود خوري نو لا يقومون دی به د قبرونه نه پاسي الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس داسې به پاسي مگر داسې به پاسي په شان د پاسېدو د هغه کس چې هغه باندې هغه بد حواسه کړی شیطان د دې وجه نه چې شیطان ول لاس ور وړي یا شیطان پکې نه نوتی مس قرآن مس وي مس معنا چې ګوتې ور وړي به د شیطان مس شیطان چې ول ګوتې ور وړي یا په پښتو کې خلک وایي شیطان به مزغور سور شوی شیطان له ګوتې ور وړي پښتو کې یو بل ټکی هم خلک وایي مطلب مبالغه کوي که نه نو شیطان په څه طریقه له ګوتې ور وړي او هغې په طریقه باندې سړی لیونی نو دا سودخور په دنیا کې داسې لیونی ګرځي دی په دې نه دی چې غریب دی دی په دې نه دی چې دا مجبوره دی دی په دې نه دی چې دا ګناه ده دی په دې نه دی چې د دې نقصان دی دا په دې نه دی چې په دې الله خفه کېږي په دې معاشره تباه کېږي بس دی د خپل غرض سره کار لري بس دی په دې کې لیونی دی چې بس ما له خو پیسه په کار نو قیامت کې به هم داسې لیوني په شان راپاسي او ذلك دا ولې دا دومره غټه سزا به دې ته ملاوي چې بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دی وی دا خرڅول غستل د سود په شان دي بس نه وي چې سود
د خرڅولو اغوستلو په شان دی وي خرڅول اغوستل د سود په شان دی مطلب دا دی چې سود او خرڅول اغوستل دا دواړه مثلې نه دا د یو بل په مثل دي یعنی شیونه جدا دي مثلیت څه ته وایي چې وایم چې هلکه فلان کې سړی ده زمري په شان دی نو څه مطلب دی چې دی زمری یو شی دی نو بیا د ده به هم لکۍ او څلور خپي نه خو د زمري په شان دی معنا دا د زمري وصف مشهور دا دی چې زړور دی بهادر دی نو دی هم بهادر دی مثلیت خو دې ته حال دا دی چې الله تعالی فرمایي چې دا دواړه د یو بل مثل نه دي دا دواړه د یو بل ضد دي وحل الله البيع وحرم الربا یو حلال دی بل حرام دی نو حرام او حلال د یو بل ضد دي د یو بل مثل نه حال دا دی چې الله تعالی بیع حلاله کړې ده او ربا یې حرامه کړې ده فمن جاءه موعظه من ربه چاله چې نصیحت راغی د خپل رب د طرف نه نو فانتهى دې نه منی شو نو فله ما سلف نو د لپاره هغه څه چې تیر شوي دي بس تیرې خبرې به نه را پیدا تیرې خبرې چې را پیدا کوي بیا دا شرط نه رسي وامره الى الله او د معامله الله تعالی ته سپارلې ده مطلب دا دی چې د ته پته چې دا پیسې هغه دي چې ما د سود اغستې وي نو د ته خو پته ده کنه نو الله تعالی په شریعت کې خدا دا چې خیر دیتا خو تا ته خو پته ده چې دا پیسې د دلته چې کوم غوټه پرته ده دا خو د سود هغه ده نو دا واپس ورکړه کنه دغه وامره الى الله کې ويرولي چې تا ته پته ده چې فلان کې او فلان کې نه سود اغستې او دا پیسې را سره دي او په دې مې دا کاروبار کړی په دې مې دا ځای اغستې دا په پلاټ اغستې دا په کور اغستې او دا هم دغه د سود پیسې دي او تا ته بیا هم پته ده ته بیا مې ما ته خو پته نه وه او اوس راته پته ولګېده چې ته پته ولګېده چې دې کې متیازې وي نو بیا به هم خورې تا ته پته نه وه په ډوډۍ پورې متیازې لګېدلې وي او تا خوړه نو ما راته وایي چې خیر دی خوړه او زړه دې خوړلې ده بس هغه مه ولټی کوه په خوله کې ګوتې مه ورکوه خو تا ته پته ده چې متیازې به لګېدلې وي هغه ډوډۍ یوه ستا سره لا پرته هم نه ته بیا به خورې تا ته اوس پته ولګېدلې دا هغه متیازو والا ډوډۍ ده چې پې لګېدلې وي دا به اوس نه خورې که وامره الى الله ومن عاد وسوق چې بیا دې خبره ته واپس شو سودی کاروبار شروع کړي فاولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي هم فيها خالدون دوزخ کې به همیشه اوسي يمحق الله الربا الله تعالی د سود باندې تباہی راولي محاق دې ته وي چې په قلاره خلک زمونږ ته پوس کوي یاره جی پر سود باندې تباہی راځي نو کوم اسلام څنګه سره کو سود کوي او دومره پیسې هغه دی وګټلې نو ما ورته ویل چې ته په دې لاس باندې سوچ کې الله تعالی دې لپاره څه ویل دي يمحق محاق څه ته وایي دا سپومې نه سپومې دا چې په اوله شپه ښکاره شي دې ته هلال وایي اولنې دویمه درېیمه ورځ دا هلال دی بیا ورو دا بیا قمر شو نو بیا څوارلسمې پنځلسمې شپاړلسمې ته چې ورسي څوارلسمې دیارلسمې نه بعد دا بیا بدر دی بیا چې د شلمې نه واوړي پنځشتمې نه چې بیا ورو پې نو دا اخرنۍ درې څلور ورځې چې کمي دې ته په عربۍ ژبه کې محاق وایي محاق معنا دا دی چې په دې اوس کمی راغی نو کمی پې راغی ته چې ورته ګورې نو داسې نه چې داسې ورته ګورې او دا وړه کېږي داسې ته پې نه پوهېږې خو په قلاره چې ګورې د نن نه سبا وړه ده او د سبا نه بله ورځ وړه ده او د بله ورځ نه بیا بله ورځ وړه ده نو محاق دې ته وایي چې داسې په قلاره پې دا تباهي راځي دا به رسې په کال کې په 2 کال چاله به 10 کاله ته پس تباهي راشي چاله به 50 کاله پس تباهي راشي په تباهي به پې راځي نو خلک وایي یاره کوم دی هغه خو هغه د سودي کاروبار کوي هغه پکې هغه د ډېر مخکې لاړه نو وایي مخکې پکې لاړه فإن عاقبته إلى قل حدیث کې راځي انجام ته ګوره انجام کې به دی خرابېږي محاق دا معنا نه ده چې اقدم تباه شي محاق دا معنا ده چې په طریقه به په دې باندې تباهي راځي يمحق الله الربا ويربي الصدقات او الله تعالی د صدقو کې برکت را پیدا کوي اضافه پکې را پیدا کوي صدقې په وجه ما طالب المان ته تپوس کو ما وایي اداره وایي ما یو زما مرګره د سره 100 روپۍ دی ما سره 100 روپۍ دی په جیب کې د ولګي د 100 روپۍ ورکړي او هغه نه 100 روپۍ نه 10 روپۍ خیراتی ورکړي خدای مکه ما داسې چلو کو یا زما بل مرګري سره 100 هغه داسې چلو کو 100 روپۍ په سود ورکړي چې 10 روپۍ په پسې په میاش کې راولي دا 100 روپۍ چې کوم دي هغه چې 10 روپۍ ورکړي نو هغه څو پاتې شوي 90 پاتې شوي او هغه بل سره یا ما سره خدای دې نه کې ځان مې ځکه چې ته خصوص نه کوم نو خدای دې رانه ته معافي بل سره به وایو چې هغه 100 روپۍ په سود ورکړي نو دا هغه څو شوي 10 روپۍ ودرالي نو څو شوي 110 شوي نو يمحق الله الربا ويربي الصدقات هغه سود والا ډېر شوي که خیرات والا ډېر شوي اوس به تاسو څه کوئ سود والا ډېر شوي
نو داسې چل شو وایا ګوره دغه خو چل چې قرآن باندې ځان پوهې نو د قرآن اصطلاحات به مې زده کوې قرآن اصطلاح دا نه ده چې فکرز او عدد به ډېرېږي عدد ډېرېدو ته قرآن زیاتې نه وایي زیاتې په د عربۍ ژبه کې دوه الفاظ او په ټوله دنیا په ژبو کې د هغې متبادل نشته بلکې د ټوله دنیا په ژبو کې د هغې دپاره ترجمه نشته یو لفظ دی برکت او یو لفظ دی طهارت د طهارت د لفظ په بله ژبه کې بلکل معنا نشته که ته ما ته وایې چې دا کلینس او دا صفایي او دا ما ورته نه طهارت معنا هغه د نظافت معنا ده نظافت زه چې اودس کوم او دا مخ وینځم او دا لاس وینځم زما دا لاس چې کوم دي که نه دا په دې لستوڼي کې پټي و چې په ژمي کې مې کوټه م اغوستی او په ژمي کې مې جرابې م پخپو کړي نو چې ما ته شریعت وایي چې اودس کوه نو وایي به څه کوې به دا لاس به وینځې که نه لاس به وینځې نو زما دا لاس ښه و چې ما وینځل او چې ما وینځل نو دلته طهارت حاصل شه دلته څه حاصل شو نو ولې د طهارت په نتیجه کې مخکې دلته نجاست وسو دلته پلیتي وه پته ولګېده چې طهارت یو داسې شی دی چې صرف مسلمان یې پېژني چې چا کلمه نه ده ویلې او مؤمن نه دی هغه طهارت نه پېژني هغه طهارت نه پېژني دا څنګه چل دی چې یو څیز باندې سره څه لګېده ما سر م پاک شو وګوره ته په سر مې څه چل وکړو په سر باندې مې مسح وکړه ما چې اوبه نه وې نو تیمم مې و په خاوره مې ځان ککړ کړ مخ باندې مې راښ کړی او په لاس مې راښ کړی په دې زه پاک شوم یا لکه خاوره د ککړ کېدو دپاره دي که د پاکېدو دپاره دي او اسلام راته وایي ته پاک شوې نو په دې مسلمان نه علاوه بل څوک پوهېږي دغه شان یو شی دی برکت برکت څه ته وایي برکت دې ته نه وایي چې فکر زیات شي چې عدد زیات شي چې انسي زیاتې شي انسی زیاتېدو ته برکت نه وایي سل دی او لسکم سل دی او لس د پاسه سل لس د پاسه سل دی اسلام هم ورته لس د پاسه وایي او کفر هم ورته لس د پاسه وایي خو اسلام یو بله خبره کوي هغه دا دی چې هغې کې به خیر هغې کې به برکتي اوس هغه شی چې هغه و یربي الصدقات الله تعالی په دې صدقاتو کې اضافه را پیدا کوي په دې کې بړوتري او په دې کې لوی دې له نشونما ورکوي دې له نمو ورکوي نمو پېژنې که نه دې نه غټوالی ورکوي دا اوچتۍ یې ګوره د ربا خپله معنا اوچتول دي اوچتول لکه ربوه اوچت ځای ته ویلی دي کمثل جنت بربوة دې سورت بقره کې دي هغه کسان چې خپل مالونه خرج کوي باللیل والنهار نو د هغې د مالونو د خرج مثال څنګه دی کمثل جنت لکه یو باغ دی بربوة په یو اوچت ځای اصوابها وابل چې هغې ته څه ورسېږي باران او وان لم یصبها وابل فطل اوچت ځای باندې دی نو که باران په شبهیز باران ونه شي نو تشه پرخه موله کافي ده او د هغې هغه اتت اکلها ضعفین نو د ربا نو ویربي الصدقات الله تعالی په صدقاتو کې اوچتوالی را پیدا کوي نو دا اوچتوالی کله د معنا وي زما یو شاګرد نو ما څه سلام یې وکړو بیا څه خبره وکړه نو ما ورته لوی شي نو خوا کې هغه ډېر دنګ نو ما ته هغه ملګری وایي نورې څومره لوی یې ما دا اوس تام پوهول پکار دي چې لوی دنګ ته نه وایي خدای دې پوه کړه ته دې چا ته وایي چې لوی شي نو څه مطلب دی چې دنګ شي یارم چې څوک وایي چې دا لس کمه کمې دي او دا لس د پاسه ډېرې دي نو د مطلب دا دی چا په دې نه دی پوهېږي لوی شي څه ته وایي څوک چې چا ته وایي چې لوی شي خدای دې لوی کا نو لوی کا څه ته وایي چې خدای دې دنګ کا نو چې ته د اوس نه دنګ یې نو دې معنا دا ده چې خدای دې څومره دنګ کا نو دا مطلب دی نه جی خدای دې په معنا کې لوی کا لویوالی د معنا دی لویوالی د څه شي دی لویوالی دې ته وایي چې په معنا کې نو چې ته د معنا لویوالی پېژنې نو ته به بیا برکت هم پېژنې او د معنا نو دې لپاره چونکې هلته خو په کلکولیټر باندې حساب کېږي چې زر دی او یو کم زر دی دا خو زر کېدی نه شي او 19 دی او شل دی دا په کلکولیټر کې چې ته ځان مړ کړې نو دا څه کېږي دا 19 شل کېږي نه دې له به یو ملاوه بل نه هله به دا شل کېږي او ته ته لرې کوې او ما ته را به زیاتېږي نو دا په کلکولیشن کې نه راځي که نه دا خو د غیب مغیباتو سره تعلق ساتي دا خو د ایمان بالغیب حصه ده
دا به ته په الله باندې اعتماد کوې نو بیا به کېږي او که نه د خلکو نه تپوس وکړه چې دا د چا سره د ټولو نه ډېرې زیاتې پیسې دي تاسو ته پته ده په دې سکلني کال کې د ټولې دنیا کې د ټولو نه بهترین ځای کوم یو پیښ شوی دی سویډن یعنی سکال چې کوم کلکولیشن وشو د ټولې دنیا هغه څه ورته ایویلویشن چې هغه درجه بندي وشوه چې قیمت ته کوم ملک د ټولو نه زیات دی کوم ملک د ټولو نه ډېر زیات آرام والا او سکون والا چې پکې تعلیم هم ډېر دی او پکې ډګریان هم ډېرې دي او پکې پارکونه هم ډېر دي او پکې یونیورسټیان هم ډېرې دي او پکې نوکرۍ هم ډېرې دي او پکې پیسې هم ډېرې دي او پکې خوراکونه هم ډېر دي او مزې دي نو هغه ملک سکال څه دی سویډن خو د جاپان نه سکالي په سویډن کې د خودکشۍ هغه ریشو او تناسب زیات دی نو دا راته ته ووایه چې په کلکولیشن کې خو د هر څه هلته ډېر دي نو خودکشي خلک ولې کوي زمونږ په دې وطن کې خلک خودکشي ولې کوي نن مې دام کتلی دي چې په ملاکنډ ډویژن کې د 300 نه زیات خودکشیانې په دې سکلني کال کې وشوې زیاتې پکې زنانه وکړې ځکه چې پلار مور بغیر د اجازت نه ورکړي هغه چاله ورکړي دی په خپل دوستي او رشتې او تعلقات پې پالي ډلې پې جوړوي او د بچي هغه دا خوښه نه وي هغه نه تپوس نه کوي تا نه پکې تپوس چا راوځي نو بیا د هغې دا نتیجه ظلم ورسره کېږي په پنجاب کې دا د جهیز مسلې د هغې د وجې نه خلک وژل کوي او دلته کې پلار او مور په زور ورکوي د هغې د وجې نه او سړي چې کوم خودکشیانو سړو کړي دي وایي په دې وجې کړي دي چې هغه روزګار نه نو سړي سره پیسې نه او بچی ورته جاړي او یو ځل ورته جاړي بل ځل ورته جاړي بل ځل وایي دا راکړه هغه وایي نشته پیسې بل وایي نشته پیسې نشته نو نشته نو څه چلو کړي یا د چا کور روان کړي نو یا په غلا باندې واوړي او یا دا چې بل ډب د ځانه وباسي قهر درویش برجانې درویش خودکشي وکړي نو زمونږ په دې وطن کې خلک په دې وجه خو هلته ولې خودکشي کوي ځکه چې هغه په دې باندې پوه دی چې هغه ته په دماغو کې دا ورسولي دي چې بای سکون په دې دولت او په دې مال کې دی سکون خو به مال په ډېرولو کې نه دی نو ډېرول خو ډېر خو د هغه سره دي خبره دا ده چې ویربي الصدقات صدقو کې چې کومه لویوالی راځي د انسان لویوالی دی دا لویوالی نه دی یو دا سړی دی یو دا سړی دی دا سړی چاله صدقه ورکوي او دا سړی د بل نه سود علي نو لوی دا شو که لوی دا شو په معنا کې لوی دې ته وایي چې د خپل ضرورت نه د بل ضرورت مخکې کړي لوی دې ته وایي چې هغه بغیر د څه مفاد نه بغیر د څه ریټرن نه بغیر د څه ظاهري فایدې نه علماو دا هم لیکلي دي چې کوم سړی چاله خیرات ورکړي او هغه ورته وایي چې ډېره مهرباني او دی ورته وایي یاره بجي دوا کوه نو دا هم د غلط کار وکړو دوا کوه مطلب څه چې ته د دې بدل غواړې نه هم بدل دی یاره جیبه دوا راته کوه نو ته پیسې د بدل لپاره ورکړه قرآن وایي چې لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انما نطعمكم لوجه الله تعالی خوراک در کوم خو مطلب مې د الله رضا ده او لا نريد منكم جزاء تا نه بدله نه غواړم نو دا بدله نه تا ته وایم چې تعالی ما پیسې درکړې یاره جي بس ما ته بد دعا کوه بس ته پیسې ورکړه ځه شکر وباسه چې ستا پیسې چا قبولې کړې او یا داسې سړی تا ته میلاو شو چې هغه نیک او صالح هم دی او تا پیسې هغې له ورکړې الله تعالی شکر تا ادا کړه چې د تا باندې الله تعالی دا احسان وکړي نو دا دی او بیا د هغې د الله تعالی سره څومره نعمونه دي ممکنه ده یو سړی چې دی نو هغه د ډېر مال او دولت مالکي هغه نه سکوني د هغه نه آرامي د هغه نه بچي تابعدار دي نه په بچو نه په کور کې څه په زړه کې سکون او آرام شته او نه ورته بهر څه سکون او آرام ملاویږي او یو سړی چې دی نو هغه اذا بس قتل لا يموت دی به دومره ګټي چې دومره خوري څومره خوري دومره ګټي خو د هغې باوجود هغه بس پر سکون دی مطمئن دی چې بس ټیک شو دا اطمینان دا ژوند الله تعالی هم موږ ته مثالونه کړي دا ته پرې بستره قسم دی او په خپل بیډ کې او په خپله بستره کې او په ایر کنډیشن کمره کې او څه پردي او څه قالینونه یو څه ورته سر ته څه پراته یو خوا ته څه پراته یو څه دې خوړلي یو څنګه چلي او یو مرغۍ چې کومه ده هغه ستانه په ډېر زیات سکون باندې په خپله جاله کې وخت تېروي دا خو الله تعالی تا ته ښه کړی چې اصل شی خو دا اسباب نه دي که دا مطلب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او منځونه کوي زکات ورکوي دي ته بردي مزدوري ملاويږي د رب په خوا کې نه به یری په دې باندې او نه به دې غمجن شي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله مؤمنانو د الله نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا او د سود چې کومې مطالبې ستاسو په خلکو باندې پاتې دي دا پرېږدئ
ان کنتم مؤمنین که تاسو ایماندار یې فإن لم تفعلوا که نه قلاریږئ او نه پرېږدئ نو فأذنوا خبر شئ بحرب من الله ورسوله د الله او د رسول په جنګ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم که توبه م ویسته نو تاسو ته به خپل اصل مال ملاویږي لا تظلمون ولا تظلمون تاسو به هم ظلم نه کوئ او په تاسو به هم ظلم نه کېږي دا درس نیمګړی پاتې شو دا به روان درس له بیا مکمل کوو انشاءالله العزیز خو دا یو نقطه پکې واورئ هغه نقطه دا ده چې الله تعالی په دې باندې د جنګ اعلان وکړو د الله تعالی د اعلان جنګ څه مطلب دی قرآن مجید کې یو ځل د اعلان جنګ دی د سود خلاف چې څوک سود خوري دغه خلاف اعلان جنګ په حدیث کې یو اعلان جنګ په حدیث کې دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې زما ولی دی او تو سره دښمنی کې زما تاسو سره د جنگ اعلان دی وایي چې په دوه خبرو باندې د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی یو په حدیث قدسی کې راغی او یو په وحی جلی کې راغی نو د الله تعالی د طرف نه د جنگ اعلان نو یو روایت کې دا راځي چې کوم سړی سود خوري کنه نو د قیامت پر ورځ به الله تعالی هغه سود خورو ته وایي چې خذ سلاحک للحرب وسلې مسلې دې راواله تورې مورې دې راواله د ما ستا جنګ دی دا دومره د غصې خبره ده چې د دې نه علاوه د انسان د پاره د تباهۍ بله هېڅ خبره نشي کېدی او مفسرینو لیکلي دي چې د الله تعالی د طرف نه د جنګ یو معنا دا ده چې دا سړی که ډېر هم زبرګي که نه که دی مونځونه هم کوي که دی روجې هم نیسي که دی خیراتونه هم کوي که دی حجونه هم کوي که دی مسلې په هوا باندې هم رواني که نه خو چې دی سودخور دی نو چې دی د دنیا نه ځي نو دا به بې ایمانه ځي دا سوال نه پیدا کېږي چې د دنیا د تلو نه مخکې به د ده نه ایمان تللی ځکه چې د الله ورسره جنګ وي نو دی به جنت ته څنګه ځي بیا د الله ورسره جنګ وي نو دی به جنت ته څنګه ځي دی به لازما جهنم ته ځي نو دی لازما جهنم ته ځي نو الله تعالی به د دې سودخورۍ په نتیجه کې د ده نه به الله تعالی ایمان به وځي بیا دا ټول قوم زمونږ د دنیا دا د دې خبرې پروا نه ساتي زمونږ د پاکستان دا قوم د دې خبرې پروا نه ساتي دا ټول قوم د خدای سره په جنګ دی ښه کوړاو لګیا دی بل پیسې ګټي دله ویخون له د شوروایي که د خري او که د غوایي دله خو ارامه ولا نه دله خو شوروا په کار ده چې ګوټې کړي دی دې سره څه کار دی چې ارام خورم که حلال خورم دی په دې خبر هم نه دی چې په دې وطن کې د سود نظام دی دا بنیادی غلطه خبره ده ما نن په خطبه کې د یو انګریز خبره وکړه یو دوست مې راته خبره کوله یو انګریز ما ته وی چې ته د کوم ځای ما چې د پاکستان یم وی چې راته وی چې په پاکستان کې هلکه تاسو مسلمانان ډېر یو مې چې آو چې څنګه دی مسلماني پکې څنګه وی ما وی چې یاره ته راشه د جوماتونه ډک دي ځوانان هم ګیرې پرېښودې او منځونه دي او روجې دي او حجونه دي او زکاتونه دي او پوهېږې په خبره او دا جومات کې دا چم چم جوړ دی او دا قرآنونه ویلی کېږي او ختمونه او په روژه کې که راشه که دې وکتل په روژه کې که دې وکتل او په دې مدرسو کې دا سبقونه دنیا مدرسې دي او په دې مدرسو کې سبقونه دي او دې جوماتونو کې دا ماشومان بې شمېره وی راته وی چې دا راته ووایي ستاسو یو کتاب دی قرآن نوم دی په هغې کې لیکلي دي چې سود کې نو ستاسو خلاف د الله او د الله د رسول جنګ دی نو ستاسو خو ټول سیستم په سود روان دی دې نه خبرې نو چې ستا ټول سیستم په سود روان دی او سود د زمانه یې زده کړی دی ما ته هم لار نشي ښودی او خپل هم درنه خطا ده او الله درته لار ښودلې ده نو ته ما ته ووایه چې ته په دې منځونو به د خدای نه بچ کېږي خدای پاک څه ویلي دي چې سود کوي نو د هغه خلاف مې جنګ دی او که مونځ کوي نو خیر دی بیا ورسره جنګ نه کوم همداسې پکې ویلي دي دا خو مؤمنانو ته ویلي دي که نه ای مؤمنانو سود پرېږدئ او که نه پرېږدئ نو ستاسو خلاف مې اعلان جنګ دی دا خو مؤمنانو ته دا خبره کړې ده نو مومن منځم کوي او سود هم کوي مومن تلاوت هم کوي او سود هم کوي مومن لګیا یا روجې هم نیسي او سود هم کوي ها دا فرق دی ته به وایې چې دا خو مونږ غر شو څه به کوو نو ما برای راست سود خو نه خورو برای راست سود خو دغه ته وایي چې سړی برای راست کوي خو بل واسطه خو پکې شریک یو نو چې بل واسطه پکې شریک یو نو کم از کم خبره خو پکار چې خپه پې نو د خفګان څه مطلب دی زه خلکو له پخوا د طالب علمیانو د زمانې نه یو مثال ورکوم نو لکه زموږ په دې وطن کې د کفر نظام دی د سود نظام دی کفر نظام نو څه دی خو دا د سود نظام او د بېدینۍ نظام نو دا د سود نظام دی نو په دې کې دوه نو ما ته وایي ته هم پکې اوسېږې ما ته هم په دې وطن کې تاسو د اسمان ته خو نه خېځې بیا نو ما وایي چې زه هم پکې اوسېږم خو ما زما او ستا لږ فرق وایي څنګه ما ورته وایي چې ما ورته دواړه په لار روان یو ګندن آلې ته پرېوځو ګندن آلې ته پرېوځو
او زه چغې واما او کوشش کوم چې د دې نالې نه راوځم او ته تا پکې ډډه وواله او د کور نه ډوډۍ راځي ماشومانو ډوډۍ راپسې رالېږې دلته به پروت او چې هم دله راځي او ډوډۍ هم دله راځي او ډډه دې پکې والي او پروت نو ما ورته یو شانتي او زه تړتکې وایم چې د دې ځای نه مې وباسئ ویې نه دا دواړه خو یو شانتي نه دي مې یو شانتي نه دي نو اواز خو کوه که نه چې تا پکې ډډه والې ده او د کوره دله چې ډوډۍ راځي او خوري او په ګنده نالۍ کې پروت دی او بیا چې زه ته وایم چې هلکه نالۍ ګنده ته زه پکې خفه یم نو وایم چې خفه یم نو ته خو خبره وکړه که نه چې چېرته څوک راوړي هغه ته به الله سره راکړه چې در وخېږم هغه نه 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 مړی به خیر دی کېږي به دا به کېږي خو ډوډۍ راله راوړم چې راله راوړه نو کم از کم دا کار خو مه کوه نو ځکه دا وایم چې د عام مسلمانانو ته ووایه چې خدای م پوه که په دې خبره باندې راپاسئ دا دنیا ته دا وښیه دا شی حرام دی دا ګناه ده تباه کېږو ټوله دنیا تباه کېږي او آخري خبره مې بیا دا وکړه ما وی چې موږ د پاکستان له الله تعالی کله د اوچتېدو موقع ورکړي که نه نو زموږ په دې عقل پردې راشي دا اوس یو موقع ده ټوله دنیا د سود نه تنګه ده ټوله دنیا غواړي چې د مسلمانانو سره د سود نه پاک یو نظام شته نو هغه دې موږ ته وښیي او په خپله دې وکړي چې موږ هم د دې لعنت نه خلاص شو او د ټوله دنیا اسلام ته د راوستو دپاره دا یو بهترینه ذریعه ده چې ته په خپله باندې دا نظام د دې سود ختم کړي او د هغې په ځای باندې د شریعت نظام راولي نو چې د اوچتېدو یو خبره راغله نو ستا په عقل پردې راغلی وایي یاره بس بغیر د دې نه نه کېږي نو مطلب دا دی چې دا د بدقسمتۍ او د سپېرتوب یو ډېره غټه نښه ده چې کله ستا د اوچتېدو موقع راشي نو ستا په عقل پردې راشي نو دا هغه موقع ده چې په دې کې دا ټوله دنیا اوس په دې رو رو پوهېږي په دې مغرب کې هم دا غیر سودي نظامونه رو رو روان دي نه په دې پوه دي چې لکه دا شی خو د دې سود د وجې نه دا نظام تباه کېږي او دا غیر سودي سیستم د بل چا سره نه دی مسلمانانو سره دی او مسلمانانو ته یې ویلي دي چې تاسو یې ما ته وښایه نو دا کم دی تا سره عملا شته ته ورته تقریر شروع کړې زه ورته ایله تقریر شروع کړم نو ما ته وایي تقریر خو ته زما نه څه ښه نه شئ کولی کتابونه خو مونږ هم ډېر غټ غټ لیکلي په کتابونو کې خو هر شی ته ما ته په عمل کې وښایه کړه نو الله رب العالمین دې مونږ له زمونږ د ټول قوم لا د ملت لا مشرانو او کشرانو ټول له دا توفیق ورکړي چې په دې مسله لږ سنجیده ورکړو واخر دعوانا